دلته هغه بچي د سړي جاړي هغه په هر څه غواړي سړي تنخوا نه وي دونه بل څه نه وي 200% نامطمئن یم مطمئن څوک په دې کې کم یو مطمئن دی دا په اوټ نه دی راغلی مرګ دا خواصې هوایي حکومت ته راغلی دی په چترۍ راکوشي او دا حکومت نه دی حکومت دې ته وایي حکومت داسې شی نه وي حکومت خو چېرته زر تر زر موږ د جابرانو نه خلاص کړي دي ظالمانو نه موږ خلاص کړي د عوامو ته د غریب عوامو ته دا سبق باغونه د ښوولي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د سوادنیوز.com مینوال زم تاسو ضرور تاسو ملګری محمد زبیر خان کتونکو دا وخت منګه د منګور ستر ښار کې موجود یو څنګه تاسو ته پته راځي دلته کې مرکزی حکومت هم د پی ټی آی دی او صوبایي حکومت هم د پی ټی آی دی آیا د خلکو سره خبرې کوو چې د 3 کال د هغې پوره شول چې د هغې کارکردګۍ نه دا خلک څونه مطمئنه دی او هغوی له ستر ریلیف ورکړی دی راځئ موږ سره مهنګایي ضروره موږ خو تباه برباد شو په دې حکومت کې یقین په خدای وکړه هر شی ګرانه ضروره موږ د ګاډۍ کار کوو 800 ګټو 1500 ګټو او 1400 خرو قرضداري شو بیلونه د دې په دې کې پراته دي د ما سره 1500 روپۍ بیل ما راغلی دی اوس داسې چلو کومه دغه چل ولې ضرور معامله دغه نه څوک راوځي کنه نه څوک تپوس کوي نه دایم چې ایسوم نشته په دې حکومت کې موږ ته ډیر موږ اوړه ګران دي غوړي ګران دي چینی ګرانه ده هسپتال ته لاړ شو چې وایي ټیسټ وکړه وایي بهر وکړه موږ له ټیسټ نه کوي که بیا هغې ته وایي چې یو ډریپ راکړه موږ نه جوړ یو هغه وایي موږ نه ورکوو وایي موږ ته نه میلاویږي موږ ته شته دی نه موږ ته راځي نه ما ته اوس یو ټیسټ لیکل ایم آر آی لیکل او وروره زه ورپسې لس پیرې راړم چې دا ایم آر آی ماله وکړئ زه عاجز یم ما سره د عمران خان کارت پروت دی وروره هغه وایي چې دا کارت ځان له ګرځوه دي من موږ یو اپریشن کوو موږ پې هېڅ علاج نه کوو نه پې ټیسټونه کوو نه پې موږ څه کوو لکه دغه خبره چې هېڅ هم نشته خو که یو ستنه ده ته ووایي ډاکټر او چیک اپ دې وکړي جو په مخه دې رالېږي موږ دغه د رشتې ډریوري کوو موږ دا 3 کاله وشو د څلورم کال دی لکه خو دې حکومت موږ 100% دا دغه یو چې لکه هر څه ګران کړي دي تیل یې ګران کړي دي او البته ګیس یې ګران کړی دی او چې تپوس کوو چې بس هغه در سره د شی ګرانېږي او البته د ریټ هم هغه کم دی خلک پیسې هم نه ورکوي او بل دا خبره چې بجلي هم ګرانه شوې ده او هر څه ګران شوي دي حکومت چې کم دی نو دې خلک چڼو ته کېنول او د دې نه موږ هېڅ مطمئن هم نه یو وړه چې دی هغه هم د هوا سره د چیني غوړي هر شی چې دی نو دغه شان خلک ځان له جامې نشي اخیستی وړو چیني خو دا خو لا غټه خبره ده او بس الله دې خپل رحم وکړي نو که دوی ته پاتې شو خو کېدی شي چې بیا به مړي وو څه وایي نه مخې ته زما نوم بختي ګرم دی دې زما اردوګان سره مې تعلق دی پوه شوې خو دا داسې حکومت ته ملګري چې دا پیسې هم نه کېږي پوه شوې خو دا ګناه ټول د عوامو ته دی موږ عوام دومره بې غیرته شوي یو که نه چې د ورځې 2 پیرې شی ګرانېږي او څوک تپوس نه کوي او دا حکومت نه دی حکومت دې ته وایي حکومت داسې شی نه وي حکومت خو چېرته 200% نامطمئن یم مطمئن څوک په دې کې کم یو مطمئن دی دا په اوټ نه دی راغلی مرګ دا خواصې هوایي حکومت ته راغلی دی په چترۍ راکوشي دي ناست دی هغه ناست دی خو دا صرف ګناه دی عوامو ته دی چې دا راوځي نو پخوا به چېرته کې 2 پیسې شی ګران شو خلک به راووت نن د ورځې 2 پیرې شی ګرانېږي د هغه شیر غوړي به چا خوړل نو په 500 روپۍ ډبه نن په 1500 او د حکومت د کارکردګۍ خو به څه ووایو چې عوامو ته کم سبز باغونه او کم دغې ښوولي وو پوه شوې که نه یاره په کروړو نوکره به په کروړو به کورونه به روزګار له به کورونه ورکوو نوکریانې به ورکوو پوه شوې که نه هغه پرېږده اوس غریب مطلب دی دې حد له راغلی چې په خودکشو باندې مجبوره شوی دی دې نشات توک سهار راشه سهار د دنیا د مزدوران ناسي پوه شوې که نه بې روزګاره پوه شوې که نه او مطلب دا دی چې د هغو په 1500 یا زیات نه 600 روپۍ دیاړي نو په دې 600 روپۍ کې ته ماته ووایه چې هغه خپل ځان له څه وکړي بچو له څه وکړي دوایۍ له څه وکړي روزانه د دوایانې ګرانول دي چیني غوړي او دا څیزونه روزمره خو پرېږده خو د دوایانو د مریضانو سره خلک یې چلو کېږي مطلب د هر شي نه خو ګزاره کېږي د چینۍ نه کېږي د غوړو نه کېږي د وړو نه کېږي د دوایۍ سره مریض چلو کېږي پوه شوې که نه نو مطلب د دې حکومت دا خلک دې سپینګول راوستی دی او الله دې زر تر زر موږ د جابرانو نه خلاص کړي دي ظالمانو نه موږ خلاص کړي د عوامو ته د غریب عوامو ته دا سبق باغونه د ښوولي وو پوه شوې هېڅ ونه لرې کړي دي 0/0 په تش وزیر اعلی د په نوم وزیر اعلی دی پوه شوې که نه هېڅ ونه لرې کړي موږ دا مطلب چې یاره د خپل وزیر اعلی د سواد را به شي دلته به هر څه ترقیاتي کارونه وکړي دغه به وکړي د غریب عوام دپاره به سره ریلیف ورکړي دغه به ورکړي هېڅ یې ونه کړو دي
بس دغه د خپل عیاشۍ او د خپل دغه لپاره عیش ماش لپاره د پروتوکول لپاره پوه شئ که نه دا منډې تړې وایي هېڅ نشته چې عوام د پاره هېڅ نشته چې مهرباني د دې موجوده حکومت که مونږ ته سخت تکلیف دی مطلب دا دی چې پابل او زما ستن والی د کرونې ده زه لاړم پیله یې راباندې ماسک واغست بیا یې ما انټري وکړه خپل کوډ نمبر راوباسه ما یې زما سره خو موبایل نشته غریب والی دی ما یې خرڅ وکړو د سړي د وړو ضرورت دی وشي په دې شي کې مونږ هر څه خرڅ کړو بس دغه د تن جامې پاتې دي یاره جي زه په خپله دغه تلی ما او ډېر تکلیفات مې موندلي دي پوه شوې نو داسې په زول خبره ده که یو سړی و چې اسپتال جوړ شوی به یا د سرمایهداره دپاره جوړي او د غریب سړي خو پکې حیثیت نشته د سره ولې دلته یو زموږ رشته دارو د هغه اپریشن پکې راغی اته وی چې دا کارت داسې دی او دغه ته بیا لاړ شي اسلام آباد ته او دا چل وکړه د اخر هغه یې مجبوره کړو هغه ما سره دونه کرایه نو پیسې نشته چې زه هم د دې غاړې کرایه ورکوم دا غاړې اخر دا چې هغه په هغه دړ کې پاتې او واپس راغی نو زموږ د پاکستان حالات ډېر بوره روان دي مهنګایي ډېره سخته ده او غربت دی کاروبارونه نشته اخر مونږ به څه کوو نو کارکردګي کم ده چې موږ په هغې باندې خبره وکړو ګوره جیو خو په ملک کې د مهنګایي چې رقم صورتحال دی تاسو ګورئ دوی چې یاره نوی پاکستان جوړو غله دي د غلو په حکومت کې د وړو تروړه په 650 روپۍ وه د ایماندارو په حکومت کې هغه تروړه په 1400 روپۍ ده یعنې ډبل ریټ دی د هغې که تاسو غوړو ته وګورئ چینیو ته وګورئ ایشیای خوردونوش ته وګورئ لکه هر څه ته تاسو وګورئ یو په ډبل دي او 100% ریسنټلی وس 100% ادویات دي تقریبا مطلب 150 ادویات دي چې په هغې کې 150% په هغې کې چې دی وس اضافه وشوه د هغې په قیمتونو کې د هغې په نرخونو کې مطلب لکه د غریب سړي په دې وخت کې ګزران ډېر زیات ګران دی زبیر خان تاسو وګورئ لکه د دې په دې ګرین چوک کې تاسو وګورئ په دې مین بازار چوک کې تاسو سهار راشئ دا کیمرامین د ځان سره راولئ تاسو وګورئ څومره خلک دلته کې بې روزګاره چې هغه سهار دغه شان د خپل ګنټۍ بیلچې سره هغه واپس لاړ شي په ملک کې روزګار نشته مطلب کارخانې بندې شوې او غریب ورځ ورځ لکه مطلب د هغې استحصال کېږي هغه استحصال طرف ته روان دی تاسو وګورئ د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته روزانه احتجاج دی مطلب د سی این ډبلیو دفتر مخې ته احتجاج دی د اریګیشن دفتر مخې ته احتجاج دی هیلث والا په جړا دي غریب په جړا دی ټول عوام ټول خلک په جړا دی قدرمندو کتونکو ترې خلکو خبرې تاسو واورېدې د حکومت 3 کاله پوره شو د هغې نه څونه خلک مطمئنه دی سوی په هغې حوالې سره تاسو واورېدې یقینا چې مرکزي حکومت او صوبایي حکومت چې دی په خپلو پالیسیانو کې چې دی ناکامه دی دلته عوام چې کم دي نو هغه په جړا جاړي هغوی دا فریاد کوي چې هلته مهنګایي ده دلته بېروزګاري ده دلته کې چې دی موږ ته ډېرې غټې ستونزې رامخې ته دي چونکې حکومت په دې 2-3 کالو کې چې دی عوام ته دغه ریلیف ورکړو چې مالدار یې مالداره کړو غریب یې غریب کړو نن چې دی عوام په دې حد له رارسېدلي چې هغه په خودکشیانو کولو مجبوره دي صوبایي حکومت چې دی هغه ناکامترین حکومت دی د هغې چې وزیر اعلی زموږ د خپل سواد دی چونکې هغه ریلیف هغه ترقیاتي کارونه چې دی هغه سواد له ونه کړو کومه چې د خلکو توقع وه زما د پروګرام مین مقصد دا و چې تاسو د حکومت ته 3 کالو کارکردګۍ نه خبر شئ د عوامو د خولې نه واورئ او هغه چې تاسو ته رامخې ته شي زما د پروګرام وخت پای ته رسي مالی اجازه راکړئ د الله په امان